अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल इंसी वल जान अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई इज्जतमंदो मशरानो ज़वानानो कशरानो कोर के नास्तो औरीदुनको तोर सरो ख्वाइंदो माइंदो द टोलो मख के द अल्लाह पा दरबार के दुआ गोयम कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ते द हक वइलो तौफीक राकी और ब्या दे अल्लाह मोंग टोलो ला पा आगा हक बांदी द अमल कवलो सरसरा अखपल अखपल द ज्वन तेरवलो तौफीक हम नसीब की। इज्जतमंदो खबर शोरो कौम द तबलीगियानो दरुनो द खबरिना चितासो अक्सर दा गुइना आवरे चे खालिक द कुल कायनात मालिक द कुल कायनात सोग दे यौ अल्लाह दे और यकीनन पदी कायनात की अल्लाह गण मखलूक पैदा करे दे। द उलमाओ इख्तिलाफ अखपल पजे बांधी द उलमाओ अक़वाल अखपल पजे बांधी सदा 18,000 न कम और बेश मखलूकात थी पति के अगर मारूफ और मशहूर के कम उलमाए किराम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पागज़िमन के बयानी कि आलमीन जमदा और ब्या ददीन अगर सलोर आलमा या सलोर मखलूक आगा तरफ ते इशारा आगा तरफ ते नज़म खुदुम रवेमा कि मारूफ और मशहूर खुसलूर दी और बाकी सदा 18,000 न सकम और बेश मखलूकात दी पदी तमाम मखलूकातों की गौरा मखलूक चिदे अगर इंसान दे और यकीनन ब्यापदी इंसानानों की
دنن ځان له جماعتونه دي قومونه دي خو زه به خبره دا کوم چې په انسانانو کې غوره جماعت بهترین جماعت هغه د انبیاء کرامو جماعت دی ځکه چې هغه یو داسې جماعت دی چې د هغوی حفاظت کوونکی یو الله دی او د هر قسم ګناه نه پاک او صاف دی معصوم دی بیا چې په دې خوا راشي نو د انبیاو نه پس که د چا مرتبه ده او که د چا مقام دی نو هغه صحابه کرام دی او یاد ساتئ زه دا نه وایم چې د نورو انبیاو چې کم ملګري وو د هغوی مقام نشته زه دا نه وایم چې د نورو انبیاو چې کم ملګري وو د هغوی درجه نشته بالکل منم د هغوی مقام هم منم د هغوی درجه هم منم د هغوی فضیلت او رتبه هم منم خو یاد ساته چې کم مقام کم درجه کم رتبه کم فضیلت الله چې خپل د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم صحابه ول ورکړل داسې بل چاله نه دی ورکړ داسې بل چاله نه دی ورکړ داسې بل چاله نه دی ورکړ بیا چې د هغوی نه په دې خوا شي نو په مخلوقاتو کې غوره ډله د مسلمانانو ده او مسلمانان بیا دننه په دوی کې هغه درجې خپل په ځای باندې هغه مقام خپل په ځای باندې هغه فضیلت خپل په ځای باندې خو زه خبره کومه چې په مخلوقاتو کې که غوره ډله ده د انبیاو ده د انبیاو نه پس د اصحاب د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ده او د دې نه پس که د چا مقام دی که چاته څه حیثیت حاصل دی که چاته څه رتبه حاصله ده که چاته څه درجه حاصله ده هغه جماعت د مسلمانانو دی جماعت د چا دی د مسلمانانو او بیا په دې کې دننه د هر چا ځان ځان له مرتبه ده د اولیاء ځان له مقام دی د تابعین ځان له مقام دی د تبع تابعین ځان له مقام دی دغه شانتي علماء کرام ځان له مقام دی دغه شانتي نور مسلمانانو نه زمونږ تور سره خویندې میندې د هغوی ځان له مقام دی هغه مقام طرف ته نه ځم هغه مقام طرف ته نه ځم خو خالی دومره ویمه چې د انبیاو نه پس که درجه ده نو د صحابه کرامو ده صحیح ده جی ما ته چې څه کوو که نه نو د څه لپاره کوو د کامیابۍ لپاره که نه که ما ته موس کوو نو د څه لپاره کوو د کامیابۍ لپاره که ما ته ذکر و اذکار کوو د څه لپاره کوو د کامیابۍ لپاره که ما ته تلاوت کوو نو د څه لپاره کوو د کامیابۍ لپاره خو دعاګانې به اوس روم کوو چې الله ته به یې قبلوي ته به رضا کېږي هغې به ما ته کامیابي میلاویږي که ستا د طرف نه د قبولتیا مهر پې نه لګېدلې او ستا د رضا معامله زما سره نه شوي تر هغه پورې کامیابي ګرانه ده داسې ده که نه خو واحد جماعت د صحابه کرامو دی ما ته دعا کوو هغوی دعوه کولی شي چې زمونږ هر عبادت که هغه فرض دی که هغه نفل دی که هغه واجب دی زمونږ هر یو انفاق زمونږ هر یو جهاد زمونږ هر عمره زمونږ هر حج هغه قبول دی قبول دی بالکل دعوه د هغوی صحیح ده دعوه د هغوی څه ده صحیح ده ولې قبولتیا والا څوک دی الله دی نو الله د قرآن چې کوم د ترتیب په اعتبار سره دویم صورت دی دا
داغه په پنځم آیات کې الله اعلان کوي اولئک علی هدى من ربهم. علی راول لخوا اولئک ودغا صفتن والا دغا زما د محمد مصطفی یاران زما د محمد مصطفی جانی ساران زما د محمد مصطفی عاشقان علی هدى من ربهم په هدایت دی پس دی په هدایت علی راولخه پښتانه وای کنه یالک الله دې د خیر په ډیرای کې نه وای کنه نو الله راول ما ته یو خبره خي چې زما د محمد مصطفی چې کوم یاران دي زما د محمد مصطفی کوم جانثار دي زما د محمد مصطفی چې کوم عاشقان دي الله وی هغه د هدایت په ډیرای باندې بل ناشتي د هدایت په ډیرای باندې بل ناشتي گویا چا هدایت دا غوی لپاره سورلی جوړه شو او دغه زما د محمد مصطفی اے یاران زما د محمد مصطفی جانثار زما د محمد مصطفی عاشقان د هدایت په دې سورلی باندې سواره ناشتي څه ناشتي دینه نور غټه خبره شته او په دې الله بس کوي نه ښه یو خبره پکې بلوم کوي ها کې دې شي دا خدا کې دې شي چې کامیاب الله وینا واولئک هم المفلحون ودغا زما د محمد مصطفی یاران زما د محمد مصطفی جانثار زما د محمد مصطفی عاشقان هم دوی دی کامیاب دی وا کامیاب دی یره دا د قرآن په یو ځای کې براغلی الله ویزا سورت توبه تلاشا التا آیات نمبر 40 وګورا التا هم الله اعلان کوي وی اولئک هم الفائزون اولئک هم الفائزون اے د دنیا خلقو کا کامیاب خلق کتر غواړي د کامیاب دیدار غواړي نو وګورئ زما د محمد مصطفی یارانو ته زما د محمد مصطفی جانثارو ته زما د محمد مصطفی عاشقانو ته الفائزون دا کامیاب دی دا کامیاب دی یاره کامیاب خو به ای وي خو خودی به تی راضی کنه یاره نو الله داغه خبروم ختمه کړه ها په دیرشم سپاره کې الله وای رضی الله عنهم ورضوا عنه رضی الله عنهم رضی الله راضی دی الله د چانا وی د محمد مصطفی د یارانونا د محمد مصطفی د جانثارونا د محمد مصطفی د عاشقانونا الله د محمد مصطفی چې کم یاران دي د محمد مصطفی چې کم جانثار دي د محمد مصطفی چې کم عاشق کاندی الله دا غوی سکیفیت الله وی رضی الله عنهم ورضوا عنه اغا زمان راضی زادا غوی ناراضی پوجی بھئی صاحب رضی الله وی راضی تینایم الله پس راضی الله وی دا غوی په ایمان باندې دا غوی په اعمالو زدا غوی نه راضی یما دا غوی په اخلاص باندې زدا غوی نه راضی یما الله دغه د محمد مصطفی چې کم یاران دي د محمد مصطفی چې کم جانثار دي د محمد مصطفی چې کم عاشقان دي دا تعالی پس راضی دي عزتنا راضی په ایمان یما عزتنا راضی په اعمالو یما زتنا پرازی پا اخلاص یما او دغا زمان رازی دی پا اجر و ثواب پس باندی پا اجر و ثواب سخبر پا کی پاتی شوا
څه خبره پکې پاتې شو ته سوچ خو کا کنه الله دا صرف د محمد مصطفی ډله ده الله وینا دا داغه هم ډله ده خو اولئک حزب الله سورت مجادلہ التا اللہ وی آیات نمبر 22 کی وی دغا ڈلا دا محمد مصطفیٰ دغا ڈلا دا محمد مصطفیٰ دغا یاران دا محمد مصطفیٰ دغا جانسار محمد مصطفیٰ دغا عاشقان دا محمد مصطفیٰ دا ڈلا دا محمد مصطفیٰ ہم دا او دا ڈلا زما ہم دا ډلا خبره ختمه نه شوه پاتې پکې څه شو وزي تور لدی خدای هدایت ورکی اکه هدایت نی نو الله دې غر کینو الله دې غر کینو الله دې له هدایت ورکی که هدایت نو الله دې غر کی ډایرکټ نه پدې نه کوم تبلیغاتونه بیا خپکیږي یره خیره خنه ډکنه نو زم سلوه اتم نه خپکوما اته ولا دعا کوم الله هدایت ورکا اللہ د دوی په دې کې هم د صحابو مینه پیدا کا د صحابو عشق پیدا کا الله کدا سي نه نو الله تو خو قادر کنا الله دا سي غرق دا پلیتان دا سي غرق چې نو نشانه ختم شي نو امين خو به تاسو وایي تاسو به امين ویلې شي کنه کنه امين په نه وایي ما خو رومبه دعا وکړه کنه ما ته پته و تاسو مخفقيږي چې مولا سړي له خیرانه د پکاره او عجیب قوم یې ښا نه خو خیرو ته پرېږدی نه خو سوک ته پرېږدی که سوک را پرېږدي اله مولا سړی لاس وتی نو که خوله اوی اله مولا سړی خوله کولاوي نو مولا سړی به تا ته ټوکرۍ ناستي چې ته به څه وخت ټوکرۍ ته کېږده زمانه زه ستا زه نوکر یم زه ستا به نوکرانو کې نه یم د مولا مثال د بادشاهي خو څه چلو کو د دې غریبۍ د لاسه مولیانو هر څه بادشاهت خراب کړ که تاسو کې څوک نسوار راوباسي هغه ته تمه پیدا شي سره راوباسي الله دې رحم وکړي خدای ته وګوره دا تمه والا موږ نه یو مړه موږ نه مه غواړئ موږ تاسو نه اډو غواړو نه موږ ترې تاسو نه غواړو نه نو یا ساتئ عزتمندو داسې یو جماعت داسې یو جماعت الله وینا وکړه چې دا جماعت دا ډله یوازې د محمد مصطفی نه ده دا ډله دا زما هم ډله ده او بیا په دې باندې هم نه بس کوي الله مخې ته یو اعلان کوي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا کدا چا ایمان د صحابو د ایمان پتل کې برابر شو نو فقد اهتدوا او کدا چا ایمان د صحابو د ایمان پتل کې برابر نشو نو یاد ساته په هدایت نه دی پوی په حساب رسیدلی دا خلق دی مانا چې الله پاک قرآن کې هغوی ته دا رسیدلی دی الله په قرآن کې ووی د صحابو دا ایمان نه دی دا زما ستا لپاره یو قسم معیار وګرځو زما ستا د ایمان طول د صحابو ایمان دی راځه خپل دا ایمان د صحابو د ایمان په دې طول کې طول کا راځه خپل د عقیده د صحابو د ایمان د عقیدې په دې طول کې طول کا خپل اعمال راچوت کا د صحابو د اعمال په طول کې طول کا کچره دا برابر نو فقط اهتدوا او کدا سي نو نو ډنډا وای ښا ډنډا وای ډنډو ته بدی نه پریدو بچو ډنډو ته بدی نه پریدو او یا ساته ډنډو ته بدی نه پریدو یا ساته ذهن ساته د صحابو ایمان زما ستا د ایمان لپاره صد په زور وای طول دې معیار دی د صحابو عقیده زما ستا د عقیدې لپاره صد طول او معیار دی د صحابو عمل زما ستا د عمل لپاره صد طول دی معیار دی راځه په دې باندې ځان وتلو راځه خبره به ختم شي د چاوي او د ماوي خبرې به نه کوي
چاویه ماویه دا شیزونه پکې نه چلیږي. خبره صفا ده. زما ستا د ایمان معیار چې ګرځول دی هغه د صحابو د ایمان معیار دی. طول دی. راځه په دې طول کې خپل ایمان طول کو چې خبره ښکاره شي، خبره څرګنده شي، خبره معلومه شي. او په دې آیات کې الله دا کوي کچری ستاسو ایمان هغه ایمانو چې کوم د صحابو غوندې ایمان دی، یعنی څنګه د صحابو په کومو شیزونو باندې ایمانو، که ستاسو هم په هغو باندې ایمانو او چې په کوم عمل د صحابو هغه عمل ستاو، نو پوه شه فقط اهتدوا، ته په هدایت، ته په څه باندې؟ په هدایت باندې. صحیح ده جی. او دا لاسه کوي الله د صحابو د پاره ننګ کړی دی که نه؟ د صحابو لپاره ننګ الله کړی دی. او په دغه قرآن کریم کې ګڼ ځایونه دي. زه خالي یو ځای درته راوړم. چې کله دوی ته وویلی شي ایمان راوړی، نو دوی څه وایي؟ قالوا انؤمنو کما آمن السفهاء. آیا ایمان راوړو منګه لکه څنګه چې ایمان راوړل بے وقوفو؟ نو الله جواب ورکوي الله. علماء پوهیږي چې دا الله څه شی دی. انهم هم ورسره وتړو هم په دې علماء پوهیږي ضمیر متصل څه ته وایي، تاسو په دې نه پوهیږئ. د هغې نه وروسته بیا وایي هم السفهاء. وګوره اوس د صحابو په سر باندې ننګ زما الله کړی دی. په صحابو باندې غیرت زما الله کړی دی. الله وی چې څوک زما د محمد مصطفی یارانو ته، د محمد مصطفی جانثارو ته، د محمد مصطفی عاشقانو ته د کمقلتیا د بې وقوفوالي نسبت کوي، الله وی د ده نه لوی بې وقوفه بل شته دی نه. او چې الله چاته بې وقوف ووایي نو هغه چېرته عقلمند کېدی شي؟ که ته ورته ډېر علامه ووایې نو علامه علامه پلان کې علامه پلان کې که نه، نو هلکه الله خو هم السفهاء د تورو کې زیات تر علامهګانې که نه، علامه پلان کې علامه پلان کې، نو هلکه علامه، نو ته په دې علامه پوهېږي؟ چلو زه به اسانه خبره وکړم. نښه د بې وقوفه دا یو نښه د بې وقوف ده چې په منبر باندې لګیا دی صحابو ته بد رد وایي، په منبر باندې لګیا دی صحابو باندې تبرا کوي، په منبر باندې لګیا دی صحابو خلاف بکواس کوي، په منبر باندې لګیا دی صحابو ته بې وقوفه وایي، نسبت ورته د بې وقوفوالي کوي. د ده نه لوی نښه د بې وقوف د بل چا شته؟ اچوی چور کې داڑھی میں تنکا، نو چې کم چور یا غزر خپل ګیری ته لاس کیو یاره، نو بس پوه شو چې دغه دی که نه، دغه دی که نه. او یقین وساتئ زما عزتمندو، دا جدا یو موضوع ده، خو زه چې نن دا صحابو خبره چیړم که نه، دا د راتلونکي جمعې لپاره که الله ژوند راکړی، ځکه په هغه جمعه کې به زه تاسو ته مقام د ابوبکر صدیق ښیم، شان د ابوبکر صدیق به ښیم، مرتبه به د ابوبکر صدیق ښیم، د صحابیت د ابوبکر د صدیق د قرآن نه به ښیم، د صحابیت د ابوبکر صدیق چې منکر دی هغه د قرآن منکر دی، او چې د قرآن منکر هغه څوکي په زور ووایي مه یارېږه یار، څوکي کافري. صحیح ده که نه؟ نو دا خبره زه هغه طرف ته راولم، خو چونکې په هغه جمعه کې چې بیا دا تمهید تړم نو خبره به 3 بجو له رسي، نو د مخکې نه ستاسو ذهن جوړومه چې دا خبره چې ما نن شروع کړه د صحابو هغه راتلونکي جمعې لپاره چې په کم کې که الله ته منظور او زندگی وفا وکړه او څه واقعه پکې رانغله، نو انشاءالله مقام او دغه شانتې شان فضیلت درجه صحابیت د ابوبکر صدیق باندې به بیان کوم رضی الله. نو یاد ساتئ قرآن کی دا ځانله موضوع ده. د سورت فاتحه نه شروع شه والناس باندې ولګوه، که د صحابو طرف ته لاړې د صحابو نه بغیر په قرآن کې څه شته دی نه. هر یو آیات دا یاد ساته. او صحابو له الله دومره لوی مقام ورکړی دی که نه
چې الله د صحابو تکلیف هم نشي برداشت کوله. چرته چې صحابه پریشان شوي دي الله د قرآن حکم را لګل. د تیمم خبر وګوره، دغه شانتي نور خبرې وګوره چې کم کم ځای کې صحابو باندې پریشانی راغله، الله په هغه ځای کې د قرآن هغه مقام نازل کړی دی، د قرآن هغه مقام نازل کړی دی. او دا راسه کوي دا خو د صحابو مقام دی، د صحابو شان دی. الله وی څوک چې په دې صحابو پسې راوالي که نه، زه الله هغوی له هم مقام ورکوم، زه الله هغوی له هم درجه ورکوم، او زه الله د هغوی نه هم رضا کېږم چې کومه د صحابو صحیح تابعداري صحیح تابعدار. اے سورت توبہ دے اے یولسم سپارہ دا آیات نمبر پورا سلم دے. اللہ وی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وګوره وس د صحابه دوه ډلې وی کنه، یو مهاجرین دي بل انصار دي، او بیا په دې کې څوک مخکې راتلونکي دي څوک وروستو راتلونکي دي. درېیمه ډله وی هغه کسان دي چا چې د دوی تابعداري وکړه، چا چې د دوی څه وکړه، په زور وایي څه وکړه. زه نه یم، قرآن وی والذین اتبعوهم، او هغه کسان چا چې تابعداري وکړه د دې صحابو باحسان په ښه طریقې سره. پس سره نو الله وی رضی الله عنهم، دا غوینا هم رضایم، دا چې څوک تابعدار دي د دوی نه هم رضایم، هغوی له هم جنت، دوی له هم جنت. پوهېږئ بھائی صاحب د صحابو جولۍ ته راشئ، مړه صحابو طرف ته راشئ، د صحابو تابعداري شروع کړئ، او یقینا پدې کې د الله رضا ده او پدې کې جنت ته. مړه پوهېږئ بھائی صاحب باندې وی چا چې تابعداري وکړه د دې صحابه کرامو بے احسان په ښه طریقې سره، الله وی رضی الله عنهم ورضوا عنه، زه الله د هغوی نه هم راضي یم. نو تاسو دا نه غواړئ چې الله راضي شي؟ غواړئ که نه؟ لاس چوت کې څوک څوک غواړئ؟ نو چې غواړئ نو دا عهد وکئ چې الله موږ له نن د وروستو اوسه پورې چې څه موږ کړي دي هغه خو کړي دي، که موږ له الله اولاد راکوي، که هلکان نو نوم به ولله د صحابو په نوم باندې ایږدو، که جینکۍ نو نوم به ولله موږ د صحابیاتو په نوم باندې ایږدو. کوو به که نه؟ مړه دا خو وکئ که نه یار، د صحابو د نومونه ښایسته نومونه د چا شته؟ خو څه چلو کو تاسو د خان دې ټکي نه بغیر وخت ډېر که تاسو محمد هم کې د اخر ورکې خان راولي محمد خان، هلکه نو دا خان ته لرې که که نه یار، که صدیق کې دی نو په هغې کې به هم خان راولي صدیق خان. خدای ته وګوره یار، سمه تابعداري وکړه یار، ښایسته تابعداري وکړه، ښایسته تابعداري وکړه. او یقینا چا چې تابعداري کړې ده الله هغوی له مقام هم ورکړی دی، دنیا کې ول هم مقام ورکړی دی، او آخرت کې ول هم مقام ورکوي به انشاءالله. انشاءالله صحابو باندې ننګ دا زما الله کړی دی، په صحابو باندې ننګ محمد مصطفی کړی دی. په صحابو باندې کما تا ننګ وکړو نو حقیقت کې دا ده چې دا ننګ په هغوی نه دی، دا ننګ په خپل په ځان باندې دی. ځکه چې صحابه زما ستا څه دي؟ محسن دي. څه دي؟ محسن. موږ ته دین را رسول والا صحابه دي، موږ ته قرآن را رسول والا صحابه دي، موږ ته د دین هر یو احکام را رسول والا صحابه دي. که صحابه د منځه وباسي هیڅ هم نه پاتې کېږي. زموږ استاد شیخ غلام حبیب صاحب رحمه الله، الله دې په قبر رحمتونه ولیږي، هغې زما یو مقتدي و د هغه نوم و سرګند. څه نوم یو؟ سرګند. یو ورځ مې ورسره ټوک وله، مې هلکه سرګنده؟ وی جي استاد جي. مې چې ستا د نوم نه دا سر لرې کې پاتې به څه شي؟ وی ګند. پاتې به څه شي؟ ګند. نو زه یم که صحابه لرې کې نو پاتې به څه شي؟
ستا د دین اسلام چې کوم امارت ته داغه مین ستنه صحابه دي. صحابه څنګه چې يهودو سازش وکړه نبی علیہ السلام ته وی یاره تا باندې دا وحی څوک راوړي؟ وی جبرئیل. او جبرئیل هغه قومونه تبا کړي، هغه د عذاب ملک دی. کچری بل یو پرشتي راوړل نو موږ منلو ته تیار. څه مقصد چې جبرئیل بدنامه شو نو وحی اتوماتیک بدنامه شو. وایي به صاحب او چې ستا وحی بدنامه شو نو ستا دین لا چرته لاړ بیا ځان له ګوره. نو دقه تورو دا اصل کې یهود نسل له دوی هم اخ نظریه نیولې ده. ویلا موږ دا نه ویو خو دا صحابه اخ خبره دی کوي کنه دا پلار د نکاح غواړي. خبره دا اخ د پلار د نکاح غواړي. هغه جبرئیل راټینګ کړو، تاسو صحابه راټینګوي. دا غوی مقصد هم داو چې یاره دا دین بدنامه شي. ولی وحی راوړون کې جبرئیل دی چې جبرئیل بدنامه شو وحی باندې به الزامات راشي، وحی به مجروح شي، نو دین به ستا ټول دغه شي او ته به صحابه وکړې. ځکه موږ ته را رسونکي صحابه دي. نو چې صحابه بدنامه شو نو چې هغوی کم دین راوړلی هغه به صحیح پاتې شي؟ چرې هم نه، چرې هم نه. نو ځکه دی آیات کریمه کې الله وی چې ګوره اے د صحابو تابعداري وکړه او چې چا د صحابو تابعداري کړې ده رضی الله عنهم یو انعام یې دا دی. اے دویم انعام الله وی اے ما وله تیار کړي دي څه جنتونه چې هغې کې به بهیږي نهرونه او څلور قسمه نهرونه دي. څلور نه څلور قسمه. څه مې ووی؟ څلور نه څلور قسمه. او سورت محمد تبیا لارشا آیات نمبر 15 وګوره. اے د اوبو نهر ځان لده، اے د شودو ځان لده، اے د ګبینه ځان لده، اے د شرابو ځان لده. د شرابو ځان له نهر دی. او د هغې نه علاوه اے خالدین فیها ابدا، ہمیشہ بھی پدے کے ہاں. او بیا اللہ ہوئی اے ذالک الفوز العظیم، دا لویا کامیابی دا لویا کامیابی. نو کدا کامیابی غواړي اے دا چا تابعداری شروع کا، اے دا مہاجرینو دا چا تابعداری شروع کا، اے دا انصارو اے دا چا تابعداری شروع کا. چاچی دا صحابو تابعداری کړي دا چاچی حضور او چاچی د صحابو تابعداری کړي دا غوی تابعداری شروع کا. نو دا کامیابی به ته میلاو شي. نو انشاءاللہ کوشش به کوئ کنه. اللہ رب العزت د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.